څوک چې د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه وپیره کوي فرمایي چې الله پاک به د انسان ته ډیر زیات مال او دولت ورکړي. الله پاک به د انسان حاجتونه پوره کړي. دغه رنګې د انسان یو قدم به په قبر کې وي، دویم قدم به په جنت کې وي. دومره ناشنا وظیفه ده. کم سړی د مانځه نه بعد دا وظیفه ووایي فرمایي چې بل مانځه پورې الله پاک د انسان حفاظت کېده. او کم سړی دا وظیفه کوي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان د غریبۍ نه ساتي، الله پاک به د انسان د پالج نه لرې ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې دا ټول به ټیک ټاکې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول وظایف دا قبول کړي. الله پاک دې زمونږ استاد ټول کوششونه دا قبول کړي. او دغه رنګ الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه دا په خپل دربار عالیه کې دا قبول کړي. څونه مشکلات دي دا ټول مشکلات د الله پاک په ښه طریقې سره بهترینې طریقې سره دا حل کړي. تاسو دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زمو هاتوي ما تاسو سره یو نوې وظیفې سره. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته خاص او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. وخت پې لږ تقریبا 15 منټه په دې باندې لګي یا دینم کم پې لګي. وظیفه محترمو دا سره چې ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو نور د انسان ته ورکړي. نو پته لګي چې د اوو اسمانونو خیر او برکت څومره دی او د اوو ځمکو خیر او برکت څومره دی. دا ټول به الله پاک د انسان ته محترمو دا ورکړي. او دغه رنګ دې سره سره الله پاک به انسان ټول حاجتونه دا به پوره کړي. نو ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه د هر مانځه نه بعد یو پیره کوي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان جنت ته دا ور داخل کړي. د دې انسان او د جنت منځ کې به فرح دغه رنګې رکاوټ دا به صرف محترم مرګ وي. انسان وفات شي د مه سره محترمو دا ورځي جنت ته. دومره ناشنا وظیفه ده. نو دلته کې الله پاک پکې زما سره دنیا کارم کوي، دغه رنګ الله پاک پکې د آخرت کارم کوي. نو داسې وظیفه خو هم کوي چې د دنیا او د آخرت دواړه ګټه وکړي دا به محترم وي. چې کوم بنده ماسوتن کې وده کېږي او دا آیات مبارکې ووایي فرمایي چې الله پاک به د سر پورې د غلو نه د ډاکو نه مکمل حفاظت محترم وکړي. دا پکې بل پیدا شوله خو د رزق حوالې سره ګورو په دې آیات کې د الله پاک نمونه دي. او بعض علماء کرام فرمایي چې دې ته اسم اعظم ویل کېږي او اکثر علماء کرام وایي چې په دې آیات مبارکه کې اسم اعظم دی. څوک د سر لپاره وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک به په دې وظیفه کې ډیر زیات اثر اچي او دغه رنګ الله پاک به دا وظیفه قبلوي. فرمایي چې یو ځای کې میګان دي او دا میګان وزینه دا وظیفه کې تاسو 41 پیری او دغه رنګ غیر چا پیر واچوي او لګځه کولاو پرې دی. دا میګان ملس منټ کې د کمرې نه دغه رنګ د حجرې نه یا دغه رنګ د برنډې نه دا بوزي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده او ډېره خاص وظیفه ده دا محترمه وظیفه ده د آیت الکرسی. فرمایي چې کوم سړی د مازدیګر د مانځه نه بعد وپیري آیت الکرسی وایي الله پاک به د انسان ته د اوو ځمکو د اوو اسمانونو نور او رڼاګانې او دغه رنګې مال او دولت محترمو دا به الله پاک د انسان ته ورکړي. نو آیت الکرسی چې کوم انسان وایي نو الله پاک به د انسان د شیطان د شر نه او د هغه د جال نه محترم دا محفوظ ساتي. نو کوشش محترم موږ وکړو چې موږ د هر مانځه نه بعد آیت الکرسی د ځان لپاره وظیفه کوو او روزانه محترم موږ دا وظیفه کوو، روزانه کوو ان شاء الله العزیز. خیر او برکت پکې ډیر زیات دی او دغه رنګ د دې په ذریعه باندې الله پاک به زموږ استادو ګناهونه معاف کوي او دغه رنګ الله پاک به موږ او تاسو د دې وظیفې په ذریعه سره جنت الفردوس ته محترمو دا به داخلي. نو کوشش محترمو کو چې وظیفه په خپل مو کو او دغه رنګ خپل مرګرو سره محترمو دا شریک کو ځکه چې ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته با کمال وظیفه ده.
فرمایي چې آیت الکرسی د قرآن مجید د ټولو آیاتونو سردار آیت دی او په اعتبار د برکت باندې ټولو نه غټ آیت دی محترمه. دغه رنګه فرمایي چې کوم سړی د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه نه بعد 313 پیرې آیت الکرسی وایي او مخکې وروسته د هغې نه درود شریف وایي. فرمایي چې بیا د هغې نه بعد دی لاړ شي سجدې ته لاړ شي، سجده وکړي او دغه رنګې خپل مقصد دپاره په سجده کې محترمه دعا وکړي. را روانه جمعه چې راځي الله پاک به له ټول حاجتونه دا پوره کړي وي او ټول مشکلات به الله پاک محترمو ته ختم کړي وي. نو موږ له پکار چې موږ روزانه د مازدیګر د مانځه نه بعد 7 پیرې آیت الکرسی ځان لپاره وظیفه کو، د جمعې ورځ وي، کو د خالی ورځ وي، کو د اتوار کو هره ورځ ان شاء الله العزیز الله پاک به د خیر او د رحمت فیصلې دا نازل کړي. د مازدیګر د مانځه نه بعد به داسې وکړو چې موږ به 3 پیرې درود ابراهیم وایو او بیا به د هغې نه بعد 7 پیرې آیت الکرسی وایو، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیم وایو، بیا به دعا وکړو. ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک به زموږ استادو حالات دا محترم بهتر کړي. الله پاک به زموږ استادو حاجتونه دا پوره کړي. څومره چې ستاسو په زړونو باندې ارمانونه دي دا به ټول الله پاک په ښه او بهترین طریقې سره دا محترم پوره کړي. کوشش وکړئ وظیفه په خپل هم د ژوند معمول ساز کړئ او دغه رنګې نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د هر مانځه نه بعد د آیت الکرسي دا وظیفه خپل معمول وګرځئ او دغه رنګې د هر مازدیګر نه بعد هم خپل معمول وګرځئ. ان شاء الله العزیز زموږ لپاره او ستاسو لپاره به ډېره زیاته د نجات ذریعه وي. الله